بری د دین اسلام د خاطر چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل جون مبارک کې او صحابه کرامو مبارکانو په خپل جون مبارکو کې کومه قربانیان ورکړې وي. د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم په دور مبارک کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته بذات خود او چا چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دعوت باندې لبیک ویل او اسلام قبول کړو په هغه خلکو باندې بے-بها تکالیف مصائب و آلام مشکلات راغلیو چې دا غي مو تاسو سوچ او فکر نشو کوله. صحابه کرامو ته داسې تکالیف ملو شویو چې حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ مبارک په بارک راضی چې دا مبارک به دغه کفار او بدبخت خلکو پس کروټو باندې سملاولو. د مبارک چې کله کلمه ویلا نو د مبارک نه به کمیس وباسلو او دغه بدبخت خلکو به د لاسونو او د خپونو ونیولو او لاندې به ورته اور بلکوس کروټه به ورته کې خودلی او پاغه معنی به د مبارک شاپ راتوا کله به ولدا سینه مبارک راتاو کبي او د مبارک د وجود مبارک نه با وینه مبارک لاړه او هغه سکروټي به د په وینه مبارک باندې مړې شوې. د یو جنگ په موقع باندې حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ کمیس مبارک وباسلو. کله چې پملا مبارکه د حضرت عمر صاحب رضی الله تعالی عنہ نظر ولګیدو ورته فرمایل اے خباب استاد املا خطول برګه ده و اے امیر المؤمنین کله چې ما ایمان وروړو ما ته داسې په کفارو اذیت ور را کولو تکالیف پیرا کول چې زه به په ګرمو سکروټو باندې سملاولو. حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ مبارک حالات بارها تاسو د علماو نو ریدلی دي چې دا مبارک به سحر نه تر مازیګر پوری ماسپخینه پوری په ګرم شګه مانی ود کړو. لاسونه مبارکان خپي مبارک به ورته تړلې وي پسینه مبارک به ورته غټ کانه او خودلو په مخ مبارک په وته دغه بدبخت خلکو توکانې توکلې. د مکی مکرمه ماشومان به وربسلګی کل کانی به پیوستل ورپسې به خاندل. حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ مبارک ڈٹ کر مقابلہ کا. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ مقابلہ کا داسی صحابہ کرام چې آیتا دمکیان ملو شوی چې ستا بچی تا به وجنو د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم نا وګرځيګا د دین چې کوم دی د دین نه انکار وکا. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تا بذات خود سونه تکالیف ملوش چې هغه حالات د حضور علیه السلام انسان وګوري نو حق حیران شي او د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم دی حوصله ته مبارک ته انسان حیران شي چې په یو موقع باندې چې د اسلام اول زمانہ و حضور مبارک صلی الله علیه وسلم مانزه ته ولاړ دی دغه بدبخت کفار او خلکو د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک پخکلی مړی مبارکه کی
صادر واچولو او د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم په مړی مبارکه کې چې دوی کوم صادر واچول هغه تاولو چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مړی مبارکه پر سره خفه شو او داس یو جړک کې بیا راغو ان چې د حج په موقع باندې به حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت الی الله ورکولو دغه بدبخت خلکو به د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم د پاک رخسار مخې ته توکانې توکلې حضور مبارک صلی الله علیه وسلم باندې دغه بدبخت خلکو د کانو گزارونه موکړل حضور مبارک صلی الله علیه وسلم وینا مبارکه د وجود مبارک نه جاری شو دانه چې حضور مبارک صلی الله علیه وسلم به بس او نا د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم د نبوت هغه طاقت او برداشت پکې ډیر زیاتو د احد په مقام باندې وګورئ چې د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم غاخونه مبارکان شهیدان کیږي حضور مبارک صلی الله علیه وسلم مخ مبارک زخمی کیږي تنده مبارک زخمی کیږي او صحابه کرام راضی د مخ مبارک نا ولا پاک وینه مبارک لري کوي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدعا نه کوي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې حضور مبارک صلی الله علیه وسلم د خپل پاک رخسار مبارک نه وینه مبارک لري کوله او دعای په زبان باندې واچ رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون یا الله زما دي قوم ته مغفرت وکا دای زما د شان نه خبر نه دي انچی د احد په مقام باندې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوک تر مبارک چې حضور مبارک صلی الله علیه وسلم باندې ډیر زیات ګرانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات خوخو او نبی علیہ السلام مبارک هم ډیر زیات خوخو د عاشق او معشوق ګوره هغه تر مبارک د احد په مقام باندې شهید کیږي او داسې بے دردۍ سره شهید شو چې غوږونه مبارکان پوزه مبارکه د حضرت امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ پرې کړې شو زړه مبارک ولا سینې مبارک نه ورته رو باسلو کله چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل تر مبارک ترازی فرمای صحابو ته چې زما د کاکا جان کې د خخېدو صفات دي چې د بخخم حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل تر مبارک سره ودریږي او فرمایي لن اصحاب بمثلک ابدا ای زما کاکا جانا ستا په جدائی سره ما ته ډیر لوی صدمه ملو شو داسې صدمه به ما ته چرته په ژوند کې بیا ملو نشي کله چې هغه کاکا جان د حضرت امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ دفن کیږي د اسلام اول زمانہ ده درېمه هجری ده کپڑا کم شوا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابه را قربان د امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ مبارک مخ مبارک چې پټ کو نو خپې مبارک ښکارش او چې خپې مبارک ورته پټی کو په کپڑا مبارک باندې نو مخ مبارک راخکارش په قبر کې دفن کړي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي
چې زما صحابه او مخ مبارک ورته پټ کوي او په خپو مبارک ورته درب واچوي خپې مبارک ور سره په درب باندې پټي کوي او دفن کوي هغه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کاکا جان په داسې حالت کې د دنیا نه لاړ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور مبارکه حضرت سیدہ زینب رضی الله تعالی عنها چې دا د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشرعی بچی مبارکه ده کله چې د بدر جنگ وشو په دغه جنگ کې ډیر کفار مشرکین قیدیان شول د حضرت سیدہ زینب رضی الله تعالی عنها مبارکه خاون هم په دغه موقع باندې قیدیو د مسلمانانو سره ابو العاص بن ربی رضی الله تعالی عنہ دا غنو مبارک لا ایمان نور وړي ابو العاص بن ربی رضی الله تعالی عنہ بهري چې کله را حضور مبارک صلی الله علیه وسلم صحابه سره مشوره کوي صحابه کرام ته فرمایي کستاسو خوخوي نو دا ابو العاص بن ربیبه پریږدو او د په بدر کې وز خپل بچی مبارکه مدینه منوره ته راولم صحابه کرام ورته فرمایل اے د الله رسول چې تاسو څنګه خوخوي هغه شانو کوي کله چې ابو العاص بن ربی دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام د ترور زوی هم ابو العاص بن ربی حضور مبارک صلی الله علیه وسلم ته مخامخ شو نو ابو العاص بن ربی د خپل خلاصي د پاره یو هار د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم په خدمت کې پیش کو چې دا والی قربان دا ستاسو بچی مبارکی او زما بیبي مبارکی زما د خلاصي د پاره را لېږلې دي کله چې په هغه هار باندې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نظر لګیدو حضور مبارک صلی الله علیه وسلم د سترګو مبارکونه اوخ کې روان شو یو سایډ ته کېناستو او د ختیجه اوازونه شروع دغه هار د ختیجه الکبرى رضی الله تعالی عنہ چې حضرت سیدہ زینب رضی الله تعالی عنها ته ورکړو او سیدہ زینب رضی الله تعالی عنها د خپل خاوند د خلاصي د پاره دغه هار د حضور علی السلام په خدمت کې را لېږلو بیا حضور علیہ السلام مبارک دغه فیصله وکا چې تا نه مونږ هار نالو تب لاړ شي واپس مکی متا او تب زمونږ په بدل کې زما بچی مبارک راوړي کنانا سره حضرت سیدہ زینب رضی الله تعالی عنها را روانه شو خو پلار باندې دغه بدبخت کفارو د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم بچی مبارکی ته تکلیف ورکو د اوخی نه را لړه کا پسمه کرا پرې وتا د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم دغه بچی مبارک کا په هغه وخت کې حامل و د اولاد بیمار و زخمی شو واپس کا دغه بدبخت خلکو او ورته ویل چې د شپې بزی داسې پرنا کې چرته مونږ تا پریدو تو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور مبارکي زمونږ د دشمن لوري او ته بداسې پخکارا زی دروازې بزی دغه حمله سره دغه تکلیف سره سیدہ زینب رضی الله تعالی عنها دا معشوم ضایع شو او دا مبارک د هغه تکلیف په وجه وفاتم شو بیا د اسلام د پاره حضور مبارک صلی الله علیه وسلم ته
دونه تکالیف ملو شوي دي ګوره. او چې کم انسان کم کس چې د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم په دغه ښکلې لور مبارکې باندې حمله کړې وه، بیا هم دغه کافر راځي د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم ته وروي مبارک ورته فرمایي څوکې اخوانه جواب نه راځي. بیا حضور مبارک ورته فرمایي چې څوکې आवाज راکا. بیا ورته فرمایي اخره کې هغه بهارنی شخص ورته جواب ورکړي چې اے د الله رسوله زه هغه سړی یم چې ستا لور مبارک ما شهیده کړې ده او زه راغلی یم ایمان روړو د پاره او د معافی د پاره راغلی یم، ما ته به معافي وکړي. هغه صابر نبی چې داغه په مقابله کې د صبر سمندر هم سن دی، هغه صابر نبی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو غسته نو سزا ولا ورکولې شو. مبارک ورته فرمایي چې ما د الله رضا د پاره معاف کی کلمه وایي مسلمان شي. دا سه تکالیف حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د اسلام په خدمت کې ملو شوي دي. د جنگ خندق موقع د سحر وخت دا بهر سو خبرې کوي دا ټول وته دن نکی نه کنا ټول دن نراش سو ای دایمانه به د حضور علیه الصلاۃ والسلام دا خبرې خوږې نه لګي. عاشق ته خود خپل معشوقي خبرې خوږې لګي. الله دې مو تاسو کټلو کې عشق پیدا کړي. صاحب مبارک رحمت الله علیه و فرمایل چې بعضی مرید ته وګورم چې هغه کې د الله او د رسول مینه نه وي، وای زه ولا زړه کې خپشم، او بیا به فرمایل کې د عشق او د مینه محبت خرڅېدې نو ما بوله چرته بازار کې اغسته و. خدا د رب یو تحفه ده، بس دا د رب یو تحفه ده. الله دې مو تاسو کې د الله او د رسول مینه پیدا کړي سره د تابعداري. د خندق موقع د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام د دین اسلام په خدمت کې لګیا دي، خندق کې کار کوي لګیا دي. د سحر وخت مدینه منوره ده او یخنی د ډیره زیاته. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د صحابه کرامو تو قتل چې لوګي هم وهلی دي، تکلیف کې هم دي، بل وسره د خدمت هم څوک نشتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته قتل اخر دعا تلاسونو چت کړ چې یا الله زما د مهاجرینو او زما د انصارو د صحابه کرامو مغفرت نصیب کا. حضور مبارک صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرامو فرمایل چې د الله رسول مونږه هغه خلک یو چې مونږه ستاسو په پاکو لاسونو باندې د جهاد بیعت کړی دی. زمون په وجود کې یو قطره وینه هم وي او مونږ کې سا موجوده وي، تر هغه وخت پورې په دغه بیعت باندې مونږ تاسو سره قایم یو. تاسو مونږ لمخه پکېږئ چې دی خوراک سکات نشته، دی لوګي وهلي دي، تندې وهلي دي او د بخندق په دې خدمت کې د دین اسلام په خدمت کې مصروف دي. مخه پکېږئ د الله رسوله، مونږ تاسو سره تر وخت ځن قدنه پورې به موجود یو. کله چې د بدر د جنگ وکوا، د بدر جنگ دا د اسلام لومبه جنگو. حضور مبارک صلی الله علیه وسلم
ډېر پریشانی حالت کې وو د الله د طرف نه حکم رالو چې تاسو وزئ جنگ د پاره صحابه کرام سره حضور مبارک صلی الله علیه وسلم مشوره کوي یو صحابي حضرت عمر سے مبارک خپل رائے پیش کا حضرت ابوبکر صدیق سے مبارک خپل رائے پیش کا خو په دغه موقع حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ یو صحابي رسول له هغه داسې رائے پیش کړ چې د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې وای تبسم راخاره شو تبسم شو وای حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ حضور مبارک تو فرمایل چې قربان تاسو تشویش کی مرزي پریشان کیږئ با مونږ صحابه کرام د بنی اسرائیل په شان نیو چې بنی اسرائیل حضرت موسی علیه السلام ته ویلو چې اذهب انت وربك فقاتل انا ها هنا قاعدون ته استاد دلاړ شي هغه کفار سره دیو جنگيږي مونږ بس دل تناست یو نه قربان مونږ به تاسو سره شابه جنگيږو مونږ به تاسو سره خي طرف ته ولاړیو مونږ به تاسو سره ګس طرف ته ولاړیو مونږ به تاسو سره مخې ته ولاړیو مونږ به تاسو سره په شام ولاړیو سو پوری چې د جنگ خاتمه نشي وي مسلمانانو ته الله تعالی فتح نی ورکړي قربان مونږ به تاسو نه رسو کیو او حضور مبارک صلی الله علیه وسلم چې دا خبره وریده په مخ مبارک تبسم رااله حکم وکړ راځي چې زو جنگ تا د بدر جنگ طرف ته مبارک روان شو د روجي په حالت کې خا په 12 روزه باندې د بدر میدان ته زتلیم الله دې تاسو سره زمګ بیا بوجي د روجي په حالت کې دا ټول 314 صحابه کرام د دین اسلام د خدمت د پاره د لوګي تند په حالت کې را روان شول او د عربو بما دا ګرمي چې سوکتري دی حج یا عمره ته هغه ته معلومه وي چلته څنګه ګرمي وي ګوره په ولسم رمضان باندې بیا دا جنگ شوه دی یا په سوال لسم باندې او مسلمانانو ته الله تعالی فتح بیا ورکړی دا نو صحابه کرامو د دین اسلام د خدمت د پاره بے بها قربانیان کړي دي کله چې مسلمه کذاب بدبخته دعوا وکا چې زه هم د الله نبی یم حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خط ولېګلو او خط کې لیکلو سو پورې چې تاسو ظاهري حیات یې نو تاسو د الله نبی یې او چې کله تاسو وصال مبارک شو نو بیا بس تاسو نه بعد صد الله نبی او کدا سي د خو خنوي نو د نیم عرب نبی ته او د نیم عرب نبی بیا زیم کدا فیصله دی منظور وي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې دا خط ملو شو جوابي خط مبارک لکی ورته فرمای چې زه د الله تعالی رښتونه نبیم زه برحق نبیم او ته کذاب ته دروغجنې زمانه بعد د نبوت سلسله ختمه ده منقطع ده دغه جواب چې ولیکلو مبارک صحابه کرام ته فرمایي چې مسلمه کذاب ته بدا خط سو کیوسی بس دی دوران کې یو مانده صحابي چې په مدینه منوره کې باغ کجوري خرصولې پک ټوکرای کې ورپاسې د قربان د خط پزی اوسم حضرت حبیب رضی الله تعالی عنہ دا غنو مبارک ورپاسې دو اخط د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم نه واغستلو حضرت حبیب رضی الله تعالی عنہ تدا پتوا چې د مسلمه کذاب ته تلل ګوره دا آسان کار نه دی ګوره دی کی زما شهادت امراتلیش دی کی زمان اندامونم کټ کی دیش خو نه د دین جذبه وا
قربانی و صحابه کرام فرمای چې د حبیب بن زید رضی الله تعالی عنہ په اسمان داسې کېناستو داسې یو جذبه پکې رااله ته به وایې چې یو عظیم لیډر روان شو د مسلمه کذاب بدبخته کلی ته ورسېدو ویل ته خپل نیزه په ځمکه کې خښه کا د اس نه راکوشو کلی ته دننه لاړو مسلمه کذاب بدبخته ورته وایي چې ته څوک یې څه له راغلی حضرت حبیب بن زید رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې ته ما نه پیژنې زموږ خو چهرې مبارک حال وایي چې موږ د محمد رسول الله خادمان یو زموږ خو چهرې حال وایي او دا د تصوف مسله هم ده ګوره چې یو کامل مرید وي دکې به د خپل مرشد اثرات موجود وي ګوره د خپل شیخ هغه رنګ پکې موجود وي ګوره تاسو ته به کېدای شي بعضې خلکو ډېر ویلي یا لکه ته د پلانکي پیر سے مرید خو نه ولې چې هغه تا کې د هغه صاحب رنګ ګوري ګوره د صوفیو رنګ در تخته صحابه کرامو ته د حضور مبارک رنګ خته وګوره صحابه کرام د حضور علیه السلام په مینه مست وګوره حضرت حبیب بن زید رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې ما د خپل آقا او مولا د حضور علیه السلام د خط مبارک روړې دی دا واخله په هغه وخت کې دا طریقه وه چې بادشاه به خط په خپله نه لوستلو یو خادم به ولاړ او خط پې ویلي او ټول دربار والا به اورېدو چې کله خادم خط شروع کو د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک پکې لیکلو چې زه د الله برحق پیغمبر یم د ما نه بعد د نبوت سلسله ختمه ده ای مسلمه ته کذابې درغجنې چې کله دا خط د مسلمه کذاب واورېدو دی آګ بګوله شو غصه شو ځکه چې په ټول دربار کې د ده ډېره بېعزتي وشوه نو د خپل تخت نه لاندې راکوشو حضرت حبیب بن زید رضی الله تعالی عنہ ته وای چې ستا د خط باره کې څه خیال دی حضرت حبیب بن زید رضی الله تعالی عنہ مانده صحابي دی یو غریب صحابي دی په مدینه منوره کې کجوري خرڅوي فرمای ورته چې زما پکې د خیال لاس فهمه څه ده زمونږ پیغمبر درته دروغجن ویلی دي دروغجن یې که نه دروغجن یې دا مسلمه کذاب ورته وایي چې شاته وګوره ته کوم ځای کې ولاړې زما کله کې ولاړې زما ګیر چاپیره ټول فوج دی حضرت حبیب بن زید رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې ته ما د مرګ نه یریې مو خو چې سحر د منزله پاسو نو هم د شهادت سوال کوو او چې د شپې بسترې ته راشو نو دعا ته لاسونه اوچت کو چې ربه په دې بستره کې چېرته مرګ رانه کې ګورې چې په میدان جهاد کې شهید شو ته ما د مرګ نه یری زه خو چې راتلمه زما 12 بچي دي یو زوی مې د مور په غیږ کې دی د هغه کتول هم نیم دننه شوی کور ته ډایرکټ د حضور خط مې روړی دی ما د مرګ نه مې یروه وی دغه مسلمه کذاب بدبخته لګی شو د حضرت حبیب بن زید رضی الله تعالی عنہ نه د ښی لاس مبارکې په توره باندې ووهلو د وینې یو فواره روانه شوه د مبارک نه وجود کمزوری دی دغه بدبخته ورته بیا وایي چې اوس د څه خیال دی منې مې که نه پیغمبر حضرت حبیب بن زید رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې په دې دنیا کې څومره اوبه دي چې په دیم ته غلام بې که نه بیا دیم نه منم ته بدبخته یې کذاب یې چې دغه مسلمه کذاب بدبخته تی ګس لاس مو وهلو وی دوانو طرف نه د وینو فواره روانه ده سړی حیران شي د دې صحابو د عشق ته مینې ته محبت ته چې دا کم خلک
د انسان په وجود کې یو ستنه لاړه شي تر اسمانه چغې رسي خو دغه مبارکانو هستونه د وینې فوارې روانې دي پروا یې نشته د حضور په مینه داسې مست الله دې د دې مبارکانو درجې بلند کړي حضرت حبیب بن زید رضی الله تعالی عنہ تبیا وی چې پیغمبر مې ومنه شهید کوم دی حضرت حبیب بن زید رضی الله تعالی عنہ ورته فرمای زده شهادت نه یریګم دغه مبارک نه سر مبارک موهلو کله مدینه منورې ته وي د وجود مبارک روړلې شو سر مبارک بیل په مبارک بیل لاسونه مبارکان بیل بیل اولاد ورترالو مور ورلراله د ټوکړي ټوکړي وجود مبارک ته چوکتل سړی حیران شي د هغه میندو د جرأت ته د دې د عشق ته د دې د مینې ته د دې محبت ته حضرت حبیب بن زید رضی الله تعالی عنہ مور مبارکه په سجده پریوته د رب حمد و ثنا ادا کا او وی فرمایل چې یا الله ستا شکر دې چې زما بچي ستا په دین باندې دنیا نه لاړو ستا په دین باندې ځان قربان کو د حضور علیه الصلاۃ والسلام په ناموس باندې شهید شو چې کوم خوراک د تماور کړو هغه الحمدلله پاک او حلال او زکه د حضور علیه الصلاۃ والسلام په دین باندې قربان شو د مدینه منورې ټول خلق ګوت پخلو دغه حبیب بن زید رضی الله تعالی عنہ د دې مور بیبي حوصله طرف ته داسې قربانیان صحابه کرامو کړي دي د دین اسلام د خدمت یو بیبي دا ام عماره رضی الله تعالی عنها دې ته الله تعالی په جنگ کې ډیر مهارت ورکړو ام عماره رضی الله تعالی عنها دا د خپل خاوند سره او د خپل دوانو زامنو سره حضرت عبد الله حضرت عمار رضی الله تعالی عنهما سره چې کوم دی جنگ ته راغلی و او خپل خاوند مبارک حضرت زید بن عاصم رضی الله تعالی عنہ سره راغلی و د احد جنگو حضرت ام عماره رضی الله تعالی عنها مبارکه جنگیږي په یو موقع باندې حضرت ام عماره رضی الله تعالی عنها دا بچه مبارک حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنہ زخمی شو نو دی بچی مبارک ته د خپل مور بیبي پټای کوله لګیا و نو په دغه دوران کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته आवाज وکړو اے ام عماره ستاده بچه حضرت عبد الله چې کم کافر زخمی کړي دی هغه کافر درمانی بیا دوباره حمله کوي حضرت ام عماره رضی الله تعالی عنها مبارک ورپاسې ده او هغه کافر باندې داسې حمله وکړه چې هغه کافر پزمکه را پریوتو او د ګرځېدو نه پاتې شو وای په څنګلو باندې واپس خپل مرګرو طرف ته روان شو و چې کله دغه منظر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وکتو نو مبارک تبسم فرمایلو او وی فرمایل ای ام عماره تا ته خدا سي مهارت حاصل دي داسې گزار دي په دې کافرو کو چې هغه د ګرځېدو نه پاتې کو حضرت ام عماره رضی الله تعالی عنها دغه موقع ځان د پاره یو غنیمت وګڼله او یې فرمایي اے د الله رسوله دعا را توکا څنګه چې د دلته خدمت کې ولاړ یم چې داسې د جنت کې خدمت وکم چې داسې د جنت کې خدمت وکم وې د احد په میدان کې ام عماره رضی الله تعالی عنها فرمایي چې حضور مبارک صلی الله علیه وسلم ما د پاره زما د بچو د پاره
دا خپل لاسونه مبارکان وې داسې اوچت کړو او یې فرمایل اللهم اجعلهم رفقائي في الجنه یا الله د ام عماره او د دې دا بچي او د دې دا خاون ما سره په جنت کې مرګري کې ام عماره رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د دین بعد په ما باندې څه مصیبت راتلو خو چې د حضور مبارک دا دعا به میزان ته را مخ کې که هر مصیبت برانه هیر شوی داسې قربانیانی هغه صحابه کرامو کړي دي. ګوره حضرت عثمان غنی سے مبارک رضی اللہ تعالی عنہ چې مبارک د جنگ تبوک موقع ده حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې روم سره د جنگ موقع ده. روم سره جنگ کول آسان نه دي لکه نن سبا مونږه امریکا واخلو. هغه ټایم کې روم داسې طاقتور نو په دغه مکمنه حضرت عثمان غنی سے مبارک رضی الله تعالی عنہ د مال او دولت داسې قربانیو کا چې 300 اوخانه د اسلحین او د راشن نه ډک د حضور علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې پیش کړی دي. لکه نن سبا به مو تاسو واخلو 300 ټرکونه د حضور علیه السلام په خدمت کې پیش کړی دي. داسې قربانی بل څوک کوي تر ورځې قیامت پورې با څوک نه کړی شي. 300 اوخان چې هغه کې راشن هم او اسلحه هم پرتا و او دا یوازې نه بیلی د حضور علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې 1000 دینار خدمت کې پیش کړو. تاسو لوی مجاهد کله چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک مدینه منوره ترالو مدینه منوره کې د اوبو قلت بئر روما شدا د يهودو په قبضه کې ودا کوه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا کوه چا واغستل غلب الله تعالی په جنت کې بهترین نعمتونه ورکی زور له د جنت ضمانت ورکوم. حضرت عثمان غنی سے مبارک چې خبر شو هغه کوه د يهودي نواشتلو او مسلمانانو طرف ته وقف کو. کله چې د مسلمانانو تعداد په مدینه منوره کې زیات شو په مسجد نبوي کې مسلمانان نه ځای کېدل رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اعلان کړي فرمایي ک د جمعات سره چې دا کوم ځمکه ده چې دا چا واغستله اغله ز په دنیا کې د جنت زیره ورکوم. حضرت عثمان غنی سے مبارک چې خبر شوه دی مخ سره هغه خلق لته دی او په ګران قیمت باندې هغه ځمکه اغستې ده او مسجد نبوي طرف ته وقف کړی ده. ګوره تاسو صحابه کرام د مالو هم قربانیانی کړی دي. ګوره حضرت ابوبکر صدیق صاحب چې کله بیعت کیدو د بیعت په دوران کې حضرت ابوبکر صدیق صاحب د حضور علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې 40000 دینار پیش کړی دي. ګوره 40000 دینار دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها چې د مال او جان دواړه قرباني حضور علیه الصلاۃ والسلام سره کړی ده. ګوره چې داسې وخت چې د اسلام اوله زمانہ و ټول عرب د حضور مبارک خلاف خدا واحد بیبي د حضور مبارک سره ولاړه و ګینه د دې خډیر د راحت او د سکون ژوند د خدیجه الکبرى رضی الله عنها مالدار بیبي و د مکه معظمه مالدار خلکو کې د دې شمار راتلو خو هغه سکون هغه راحت هغه دا سکون والا ژوند د حضور علیه الصلاۃ والسلام په مینا او په محبت کې قربان کو او حضور مبارک صلی الله علیه وسلم سره د فقر او د درویشي ژوند تیر کو. ګوره چې یو مکمل حضور مبارک ته دار روانه ده سیده خدیجه الکبرى رضی الله عنها پلاس کی لوخه ده حضرت جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام تشریف روړي فرمای اے د الله رسول دا خدیجه الکبرى را روانه ده د دې پلاس کې لوخه ده سالن پکې پروت ته چې کله دا تاسو تراشي نو دیتا د الله د طرف نه سلام وایا
چې په یو هستی باندې الله د عرش برین نه سلام را لګي هغه بیبي ته الله سونه لوی شان ورکړي او یوازې سلام ورته قربان مو آیا ورته د جنت خوشخبری ورکا د جنت خوشخبری ولا ورکا خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د اولاد په حق کې قربانی کړي دا اولادم قربان کړي دي د ام عماره رضی الله تعالی عنها وګوره کړه د تبوک د جنگ وکوا حضور مبارک اعلان کوي چې روم سره جنگ دی یو زنانا کور کې ناسته د خاوند شهید شوی دی کور کې څوک ځوان نشته چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام په आवाज باندې لبیک وای او جنگ تلاړ چې ډیره جذباتو کې رااله اخر هغه د غیږی ماشوم روچت کو مسجد نبوي دروازه کې ودرېدا ولاړه دا حضور مبارک چې اخر په نظر پریوت ورته فرمای ولی و قربان دا ماشوم می راوسته دی دا هم ځان سره تبوک جنگ کې شامل کړي محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای چې تا ته خو پته دا ماشوم دی د خو تور نشي نیولې د خو تور نشي چلولې د خو لا وړو کې دی مور فرمای چې د الله رسول ماتم پته ده چې د تور نشي چلولې خو کم صحابي سره ډال نو ډال زما دا بچي مبارک ولا ور کوي ک پاغه باندې د غشي گزار کیږي یا د توري گزار پکېږي نو زما د ازوی دی ورته مخ کې تک اولاد سره د مور مینه تاسو ته پته چې څومره وي خود حضور مبارک صلی الله علیه وسلم په مینه کې د دین اسلام په خدمت کې هغه صحابیات او هغه صحابه کرامو اولاد د قربانین هم رست شي نه دي کوره دغه دور کې اول به ما خپل ځان واخلم چې مو تاسو د دین اسلام څخه خدمت وکړو صحابه کرامو خو خپل حد کو دا غي نه بعد تابعین خپل حد کو تبع تابعین خپل حد کو صوفیای کرام خپل کوششونه سعی وکړو او زمونږ نمبر دی مو تاسو په خپل جون کې د اسلام د پاره سوکړل د خپل عقیده د اهل سنت والجماعت د پاره مونږ سوکړو اول بخپل ځان وګورو مونږ کې سونه انقلاب شته دشته زمون معاملات آیا د دین مطابق دی آیا زمون قتل د دین اسلام موافق دی آیا زمون د لقمه د خوراک کول د دین اسلام موافق دی آیا زمون د شب و روز چې دا کم دین اسلام د پاره محبوب علیہ السلام او د صحابه کرام قربانیان کړي دي دا غي موافق دي چې امام حسین رضی الله تعالی عنہ خپل بچی خپل خاندان د دغه دین اسلام د پاره قربان کړي دي هغه د دین اسلام موافق موتاسو جون تیرو آیا د هغه دین اسلام موافق زمو تاسو په کورونو کې ماحول شته هغه د دین اسلام موافق زما استاسو زوی زما استاسو بچي دا غي موافق لباس چي دا غي موافق جون تیري آیا ما دا غي مونږ ټول با ځان واخلو آیا موږ د خپل اولاد د دغه دین اسلام موافق تربیت وکړو نو ځان سره محاسبه کول پکار دی حساب پکار دی ابس جون تیرول نه پکار کوشش پکار دی چې د دغه دین اسلام موافق موتاسو جون تیر ان شاء الله جون کې به سکون راشي ګوره اطمینان قلب درته حاصل شي د جون په خوندونو باندې به پیش معاملات به ټول درست شي کور کې به برکتونه راشي چې کله موتاسو د دین اسلام له په صحیح مانو کې غاړه ورکا
بیا به هغه ورځ نی تیره چې دغه مسلمانان به سوپر پاوري په ټوله دنیا به د حکومت کوي. ګوره خو مو تاسو وایي په دین عمل کول ګران دي. نه، دا دین الله تعالی داسې نازل کړی دی، دا قرآن او حدیث داسې دي چې دا فطرتي دي. ګوره دا د انسان د طبیعت موافق دي. ګوره بوج نه دی. خو مو تاسو الله دی معافیو کی نفسی تقاضو کې داسې راګیر شوي یو، د شیطان په حملو کې داسې راګیر شوي یو چې دغه دین اسلام باندې عمل راته داسې ګران ښکاري لکه چې په نوک باندې انسان توی غر نړی، داسې راته ګران ښکاري. الله تعالی دی دغه صحابه کرامو جمله اولیاء سره درجات بلند وګرځي او الله تعالی دی د دې په ذات مبارکو کې چې کوم خیر فروت دی الله دې زموږ د ټولو نصیب کی. کوشش وکړئ چې تاسو په وجه باندې څوک راه راست طرف ته راشي. امام شعرانی سے مبارک رحمت الله علیه به فرمایل چې کوم انسان د اسلام خلاف اعمال ګوري او په هغې باندې فکرمند شي او د هغې په بدل کې د اسلام د پاره دعاګانې کوي چې یا الله دغه رسمونه دغه غلط چیزونه ختم کړي، د دې په ځای اسلام نافذ کړي، وای دی به نه مړ کېږي بګر مړ کېږي به د قطبیت په مقام به د دنیا نه ځي. په دغه سوچ باندې به الله تعالی دله قطب مقام ورکوي. نو الله تعالی دې د دین اسلام جذبه ما کې تاسو ټول کې زیاته کی او مشکلات پر راځي، خو دغه مشکلات ور بعد الله تعالی بیا ډیر ترقیان انسان له ور کوي، ډیر راحت او سکون ور کوي، د دې بدلی ول الله ور کوي. خو چې جذبه وي د الله او دغه د رسول صحیح مانو کې مینه وي. مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ دا یو داسې صحابي و چې دا د ډېر مالدار کورنۍ سره د تعلق ساتلو، بهترین لباس بیا چولو چې عربو کې به هغه شان لباس د چانو، بهترین خوراکونه به کول چې هغه خوراکونو عربو کې بنور چانو کول، بهترین مشروبات به اسکل چې هغه شان شربت به په عربو کې نور چانه شي اسکله. او چې کله حضرت مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ په حضور علیه السلام باندې عاشق شو، نو بیا یو مکمل دی د ګټ سرمنه اچولې د ځان نه توکړې ده او د حضور مبارک طرف ته را روان دی. نو صحابه کرام او حضور فرمایي زما د عاشق در تخکاری وای. ټول حضرت مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ تو قتل وی اوجی وای دا هغه سړی دی چې د زما د پاره مال او دولت د سکون زندگی قربان کړی د ګوره، خداغي په بدل کې د په دې زړه کې چې کوم نور بلیږي کنه مبارک حضور مبارک ګوره چې داغه د زړه په باره کې حضور مبارک گواهی ورکړي چې د په زړه کې کوم د الله او داغه د رسول د مینې نور بلیږي. مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه د ټول دولتونو نه بهتر او اعلی دی. ګوره عبد الله ذوالبجادین چې دا هم یو ډېر مالدار صحابي، خو چې کله په حضور علیه السلام عاشق شو نو حضور مبارک ورته د سلام طریقه او خودله چې کور ته ځي داسې به سلام اچي. د ده په نو عبد العزا خپل، خو بیا په رسول الله مبارک عبد الله نوم کې خود. چې کله د کور تلاړو یو روایت کې راځي چې د خپل پلار وفات شوی و، تر به د کفالت کولو، نو پتر باندې السلام علیکم سلام واچولو، تر ورته وی غیب وجهک، دا مخت د مال رک دا خو د مسلمانانو سلام چیته پما وی ترور لا یا خور لاړو چې پاغې باندې سلام واچولو، ترور یا خورم اورټلو ان چې دې ترته وي پته ولګي دا چې د خود حضور علی السلام عاشق شوی دی. وی تر ورته ویل یا به ما اخلي او یا به حضور علی السلام اخلي.
دی ورته وایي چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام در خو نشم پرېښودی، د حضور علیه السلام در نشم پرېښودی. تره ورته وایي چې خط حضور نبی علیه السلام مبارک اخلي، نو بیا ستا په دې وجود چې دا کومه کپړه ده دا وباسه، دا پیزار چې د کوم پخپو باندې قیمتي اچولی دی دام لرې کا. وایي تر ورسره دونه ظلم وکړو چې دا مبارک بې حجابه کو، بې حجابه ناستې کور کې. وایي د مور پې زړه وسوځېدو، یو لوپټۍ ورته رالاړه کړه چې بیا واله په دې باندې دا خپل ستر پټ کا. وایي هغه لوپټه د 2 پیسه کا، په هغې باندې د مبارک خپل ستر پټ کو او برې د ځان نه راتاو کا، خپل کور هر څه پرېښوده. د حضور علیه الصلاۃ والسلام در ته رالو، چې کله رالو حضور مبارک ته مخامخ شو، حضور مبارک پې ذوالبجادین نوم کېښودو، د 2 څادر والا، د 2 څادر والا. د به بیا ډېر ښکلی تلاوت کولو او د الله ذکر به په تیز اواز کې کولو، جهري ذکر به د ډېر کولو. د شپې ماسوتن په مسجد نبوي کې ناست او ذکر کوي. یو صحابي حضور مبارک ته فرمایي چې دا الله رسول دا ریاکار نه دی چې په تیز اواز کې ذکر کوي. محبوب علیه السلام ورته فرمایي نه، دا زما عبدالله ذوالبجادین دی، دا ریاکار نه دی، دا داسې صحابي دی چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام په خپلو پاکو لاسونو مبارکانو قبر کې بیا کېښودلی دی. ګورئ عربو کې به دا طریقه وه چې کله که څوک به وفات شو، د هغه به یا خپل رور یا به خپل پلار په قبر کې ښودلو. په مدینه منوره کې خو د نه پلار و نه ورور. رسول الله مبارک ټول صحابه کرام حیران دي چې دی به اوس قبر ته کوزی څوک، د ده خو دلته څوک رشته دار هم نشته. محبوب علیه الصلاۃ والسلام د ده قبر مبارک ته کوشو او ویې فرمایي زما دا رور ماله راکوي، زما دا رور ماله راکوي، د سره ډېره نرمي وکوي، په ارام په ارام یې ماله راکوي، ځکه چې د ده ما سره او د الله سره ډېره زیاته مینه و محبت و. د به حضور مبارک ته بارها ویلې قربان ما ته دعا وکړه چې زه شهید شم. محبوب علیه السلام به ورته فرمایل چې ته نه شهید کېږي، ستا وینه په کفارو باندې الله حرامه کړې ده، ته به په خپل مرګ وفات کېږي. وره د حضور علیه السلام د علم څونه عظیم علم. همدغه شوفه چې کله د تبوک جنگ ته حضور مبارک تشریف وړو، نو دا مبارک په لاره ډېر زیات بیمار شو، د هغه بیماری په وجه دا بیا وفات شوی دی. نو صحابه کرامو د مال قرباني ورکړې ده، د جان قرباني ورکړې ده، د اولاد قرباني ورکړې ده، ځکه الله تعالی ډېر لوی شانونه ورکړي دي. او الله دې موت تاسو کې هم دغه د الله او دغه د رسول د مینې جذبه زیاته کی. صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه زندګۍ ته تاسو وګورئ چې کله دغه تصوف لارې ته مبارک رالو، څونه امتحانات پې رالو، خو د هر امتحان ډټ کر مقابله وکړه. په لیوني باندې مشهور شو حضرت صاحب مبارک رحمت الله علیه چې لیونی شوی دی. حضرت صاحب مبارک رحمت الله علیه خپل پلار هم د کور نه وباسلو. آن چې زمونږ مور بیبي ته زمونږ ماماګان کېناسته چې دی ماما دی زوی نه انکار وکړه، د حضرت صاحب مبارک رحمت الله علیه نه انکار وکړه، خو لیونی شو معاذ الله. د صاحب مبارک رحمت الله علیه د یو تر لور ده، هغې نه مې د صاحب مبارک رحمت الله علیه حالات اورېدو. وایي په هغه موقع باندې صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه نه زموږ د ټول خاندان والا وایي داسې نفرت کولو، چا به یو سپین هم دونه نفرت نه کولو چې څونه صاحب مبارک نه کېدو. وایي داسې حال په صاحب مبارک رحمت الله علیه هم تیر شوی دی. خود الله او د رسول په مینه کې امتحانات ازمایښونه راځي. بیا هغه هستی و چې دغه ټول خاندان والے په خپو کې ناستو.
دغه مبارک نه بیا دعاګانې اغستې. صحابي عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه فرمایي چې یو صحابي رالو حضور مبارک ته فرمایي اے د الله رسول ډیر زیات می خوخه. محبوب علیہ السلام ته فرمایي چې انظر ماذا تقول، سوچو کدا سوي. هغه صحابي وته فرمایي اے د الله رسول ډیر زیات می خوخه. محبوب علیہ السلام ته دانش نه فرمایي چې خبره ده چې خوختي، وته فرمایي انظر ماذا تقول، سوچو کدا تسوي. هغه صحابي بیا عرض کوي د الله رسول ډیر زیات می خوخه. محبوب علیہ السلام ته فرمایي فاعد للفقر، داسې فقر او امتحانات ته داسې ځان بیا تیار کا څنګه چې دا سیلاب په خپل مخ رواني په تیزۍ کې، داسې زما په مینه او په محبت کې امتحانات بیا شته. ګوره بیا به ته ځان نیسي، خدای امتحانات دایما نه وي، همیشه نه وي. ګوره ښه امیر خسرو سے مبارک خپل شیخ و مرشد حضرت نظام الدین محبوب الہی مبارک سره ناشته وته فرمای قربان د الله او د رسول په مینه کې د ازمایښونه او د امتحانات ولې راځي. حضرت نظام الدین محبوب الہی مبارک رحمت الله علیه وته فرمای چې بچي ذکر دا راځي چې هر څوک د الله او د رسول د مینې دعوه چرته ونکي، او که څوک دعوه کوي او د دروغ دعوه کوي، نو که یو امتحان پر راځي په خپل به بیا ریوزګیر لګي رستو کیږي با چې زه پکې نه ما. نو د امتحانات او د ازمایښونو ذکر راځي چې دې کې کوټه او کار معلوم شي. ګوره چې واقعي څوک د الله او د رسول صحیح عاشق دی او څوک د الله او د رسول پلاستیکی عاشق دی. الله دې مونږه اول په خپل فضل او کرم سره دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مینه کې په محبت کې قبول او مقبول وګرځي. الله دې اول موږ هم د امتحاناتو نه محفوظ اوسات. صاحب مبارک په فرمایي چې موږ د اخیری صدی مسلمانانو د امتحاناتو ډېر تکړه نه یو. کو بیا هم زموږ تاسو قسمت کې وی الله دې د ثابت قدمۍ توفیق زموږ نصیب کړي. او الله تعالی دې په دغه اهل سنت والجماعت په عقیده باندې زموږ تاسو دا جندم نصیب کی او وفات کې دلم نصیب کی او پرز د محشر دی الله په دغه عقیده باندې د خپل عقیده د قبرونو نه دی الله زموږ تاسو را پاسې دل نصیب کی. واخر دعوانا الحمدلله.